ملګرو زه یم صابر شاه صابر. ملګرو نننی پروګرام زموږ لږ مختلف غونتی دی. نن ما سره په خوا کې ناست ملګری ډېر خو قدردان عظمت خان ناست دی، بلکې زما کلاس پیلو هم دی. ملګرو د ډېر وخت نه د رباب سره ډېره زیاته مینه وه، ډېر شوق و د سکول د وختو، او اکثر به کله د ټپیې نه رباب جوړ کړی و، کله به د څه نه جوړ کړی و، ټنګاوه به. نو اخر یې هغه د رباب چې کوم استازي ده ورس هغه زده کړل. نه څوک استاد لري نه څوک بل داسې شخصیت چې د ملګرو عظمت سره د هغه په ژوند باندې څه مختصر خبرې کوو. نو راځئ چې وایو. د ټولو نه اول خو عظمت صاحب ته په خپل پروګرام کې ډېر ډېر فخیرالی ویم. مننه جي، تاسو د قدر وکړي، تاسو موږ دومره ټایم راکړه چې موږ دې پروګرام ته دې راوختلو. او بله خبر دا چې بس رباب سره مې شوق د بچپن نه ورته ووایه. زمونږ یو اووم کلاس کې موږ سره یو ملګری صاحب حسین یو ورور دی، چې وابه دا رباب هغه ګول بیا بیا زموږ سره لږ شوق پیدا شو. لږ ډېر هغې نه بعد چې کوم دی بیا ما چې میټریک مې وکړ نو هغې نه بعد بیا ما هم د ټپکین یو رباب جوړ کړی و، هغه یې مې غږول راغږول ای پکې دومره خاص دغه یې کې نه وي. نو بیا چې کوم دی مې ځان نه ما بیا رباب واخیستو، او خو استاد نور چا نه مې چل زده کړی، خو بس کله په یوټیوب کې ګوره، کله څه کوه کله څه کوه، خو تر دې پورې چې بس په مزه مزه مې چل تقریبا په 3-4 کالو کې مې چل لږ زده کړم. او خو زه چې کوم دی زیاتر چې کوم ویډیوګانې دي یا دغه دي هغه د امجد ملنګ استاد ګورم، او بل زموږ یو خوږ ملګری هم دی استاد هم دی جواد احمد برکي، چې زه د هغه ویډیوګانې زیاتې ګورم او دغه په مشقدم باندې ځم. ډېره مهرباني. عظمت صاحب چې د رباب ته کله پوهېږې چې راځه اوس استاد شوم د رباب او زده کړه یې مکمل کړه؟ ما چې کله یو ملګرو سره یو څو پروګرامونه وکړلو، ځان ته به استاد نه یم ځکه چې استاد اوس هم نه یم، بیا هم هغه لږ حد ته ورسېدلی یم. کله چې ما یو څو پروګرامونه وکړل ملګرو سره داسې په خامخا ملګري راغونډ شي ودونه کې یو شی بل ځای کې، خلک ما ته ووایي چې اوس دې لاس سیټ شوی دی، لکه ته رباب غږولی شي او لکه پروګرام کولی شي، لکه یو سور جوړولی شي. مې نه بعد بیا زما یقین وشو چې لاس مې بس ډېره مهرباني. بله د کمال خبره دا ده، وختي زه عظمت سره ناست وم د هغې په وګیره کې، چې ومې کتل هغه سره څه تلوار او تورې جوړې کړې وي. مالګه چې ته یې اخیستې دي، نو هغه ویل دا ما اخیستې نه دي، دا ما پخپله جوړې کړي. د غازي ارترغل چې کوم توره وه هغه بالکل سیم ټو سیم هماغه شانته توره هم ده جوړه کړې وه، او په ځان یې پخپله باندې جوړه کړې. زه دنه کوم چې څوک غواړي په اډر باندې نو جوړوي، دا هر قسم ډیزاین یې په خپله خوښه باندې څوک یو ډیزاین هم ورکولی شي، ماله دا شی جوړ کړه، نو هغه هم جوړولی شي او ډېر زبردست ډیزاین جوړوي. بالکل څنګه چې د غازي ارترغل سره تلوار یې بالکل هماغه شانته جوړوي. نو زه به په دې سکرین باندې د عظمت نمبر ورکوم چې څوک څه قسمه تلوار غواړي نو هغه سره ته کولی شي. نو ګپ خو مزه کوي، خو زه یم چې یاره د رباب لږ سور هم دې واورو نو ډېره زیاته مزه به وکړي. نو عظمت ورور زه یم چې ګپ هم ډېر ولګولو. زه به تاسو ته یاره د ارتغل ډرامې چې کوم ساز دی هغه بیکګراونډ ساز چې دی په هغې مې لږ کوشش کړی وړکې غوندې، زه غواړم چې مینه وړ ته ډالۍ بالکل زه یم بس ورځه.
روح می تن راوتلو خو تناوی نو هر ارمان می کتلی دلو خو تناوی ټول ملګری ټول خپلوان راته ولاړو ما بنوم ستا اخیستلو خو ته نه وي زن کدن کې مې په چغه ستا نوم واخیست خلکو ویل جوړې څوک راغلل خو ته نه وي جنازه مې شوه اوچته په جړا شوم جنازه کې ټول روانو خو ته نه وي چې له حته یې ورکوز کړم سر مې کېښود په ما خاورې ورېدلې خو ته نه وي نو زه عظمت هلته په قبر کې دې ستایم ما به هر وخت یادولې خو ته نه وي زما چنار چنار جانانا ید کومې څانګې دې درتاو کملاسونه او د کومې څانګې دې درتاو کملاسونه مخې له دواړه خویندې رالي او یوه ویشتل کړي باله غشي او ورکوینه یوه ویشتل کړي باله غشي او ورکوینه چې مازدیګر شي ورته ګوره د دغې کوره به جوړه ګودر ته ځینه د دغې کوره به جوړه ګودر ته ځینه عاشق دومره بد مراز دی په ټول بدن کې د زړه سره زخمی کوینه په ټول بدن کې د زړه سره زخمی کوینه